آل سيدنا محمد مبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العظيم. مخی آیتونو کې الله تعالی د هغه یهودو تذکره بیان کړه چې هغه پړه لیکه یهودو علماو په هغې کې پوه او په کتاب باندې پوهېدل. اوس په دې آیاتونو کې د هغه یهودو تذکره هغه بیانوي چې هغه انپړ دي، پړه لیکه نه دي، ناپوه دي. هغه یهود چې هغوی ته الله تعالی د تورات علم ورکړی، هغوی په خپله هم ګمراه او د نورو خلکو د ګمراهۍ سبب وګرځېده. په دې وجه به الله تعالی دوی ته دوچند سزا او عذاب ورکوي. او هغه یهود چې هغوی خو خپله نه پوهېدل، جاهلانو، خو د نورو د ګمراه کولو په وجه باندې ګمراه شو، الله تعالی به دوی ته هم عذاب ورکوي، خو د دوی عذاب به د دې نورو په نسبت باندې کم وي. نو هغه خلک چې په دنیا کې د نورو خلکو د ګمراهۍ سبب او ذریعه وګرځي، الله تعالی به چې کوم هغوی ته دوچن عذاب او سزا ورکوي. نو په دې کې د یهودو یو څو ناکار ډکوسلې الله تعالی هغه ذکر کوي. ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمه الله هغوی به موږ ته دې ځای کې فرمایل چې د یهودو یو څو ډکوسلې وې، او هغوی چې دا خبره کوله نو هغه د تفسیر حقانی په حواله باندې مولانا عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه په تفسیر حقانی کې لیکلی دی چې د یهودو بعضی باطل آرزوګانې وي، نو هغوی به تعبیر په ډکوسلو سره کو. ډکوسله هغه خبرې ته وایي چې د هغې څه حقیقت هم نه وي او په هغې باندې نتیجه هم نه مرتب کیږي. نو یهودو چې کوم نو یو څو خبرې به کولې، یو به چې کوم نو ځان ته نسبت د تخصیص کولو چې مونږ د الله تعالی چې کوم نو خاص الخاص یو. په کائنات کې چې څومره انسانان دي د قیامت پورې د آدم علیه السلام نه والي د قیامته پورې چې څومره خلق پیدا شوي دي، پیدا کیږي، په ټولو کې چې کوم نو مونږ خاص خلق یو. او بله ډکوسله د هغوی دا وه چې ځان ته به نسبت کولو نحن ابناء الله و احباؤه، موږ د الله تعالی زامن یو او د الله تعالی محبوبین یو.
ځکه دی به وی چې عزیر علیه السلام د الله تعالی زوی دی او موږ د عزیر علیه السلام په اولاد کې یو، موږ د هغه نوسی یو او نوسی باندې د زوی اطلاق کیږي، نو موږ د الله تعالی محبوبین یو، موږ به الله تعالی جهنم ته نه بوځي. او بل باطله آرزو او تمنا دا وه چې موږ چونکې د الله د انبیاء کرامو اولاد یو، نو انبیاء کرامو قدرت شته که موږ چرې الله تعالی جهنم ته اولی، نو انبیاء کرام په الله باندې ضرور دي موږ به د جهنم نه راخلاص کی. او بل ډک وسله او بل باطله آرزو د هغې دا وه چې د نبوت استحقاق صرف چې دا مونږ ته حاصل دی، که پیغمبر راځي نو دا به صرف په یهودو کې وي او صرف په بني اسرائیلو کې به وي. دا به د دې دپاره وي چې د خلکو اعتماد د پیغمبر علیه السلام نه پاسي او په نبی علیه السلام باندې ایمان نه راړي. نو د نبوت استحقاق صرف بني اسرائیلو ته حاصل دی، که پیغمبر راځي نو په مونږ کې به راځي، په بل چا کې به پیغمبر هغه نه راځي. که چا د نبوت دعوا وکړه نو دا به د دروغو دعوه وي. نو دا یو څو ډکوسلې به ذکر کولې او د هغې چې کوم علماو کوم پوه اهل کتابو انو هغه عوامو ته به وي چې بس تاسو زمونږه تابعداري کوئ، مونږ ستاسو په آخرت کې ذمہوار یو، بس الله تعالی د عذاب نه بچ کول هغه زمونږ کار دی، تاسو د هغې نه بې فکره اوسئ، خو په دنیا کې تاسو زمونږ تابعداري کوئ، چا پسې مه روانېږئ. الله تعالی چې کوم دی نو په دې آیاتونو کې او ځای په ځای چې کوم دی نو باقاعده د دوی په دې باطلو آرزوګانو باطلو امانیو باندې رد کوي. کله ورته په دې انداز سره رد کوي چې تاسو وایئ چې مونږ به د جنت ټیکهداران یو، جنت ته به صرف مونږ ځو، نو الله تعالی ورته چیلنج ورکوي چې زه د مرګ تمنا وکړئ. دنیا کې څه کوي چې جنت ته به صرف تاسو ځئ، تاسو د جنت مستحقین ځان ګڼئ، نو الله تعالی ورته چیلنج ورکوي چې د مرګ تمنا وکړئ چې مرګ در باندې راشي چې جنت ته داخل کړم. تاسو باندې مرګ راشي، تاسو سره به زه خبرې کوم، ستاسو د نیټه برابر شي. خو که چېرې خامخا تاسو وایئ چې موږ د جنت ټیکهداران یو، نو بس د مرګ تمنا وکړئ. نو په پښتو کې خبره ده، وایي ته مرګ وغواړه چې راشي زه به کې چخ چې وټکوم، یعنې دا هغه په پښتو کې خلک چې ډېر زیات وایي ته دا کار وکړه چې زه سره داسې چل وکړم. وایي نو الله تعالی ورته وایي تاسو مرګ وغواړئ چې مرګ در باندې چې زه کې چخ چې وټکوم او که نه زه ته چل ښیم چې تاسو د جنت ته به ځئ او که تاسو به کوم ځای ته ځئ. او کله ورته په بل انداز باندې چې کوم نو اشاره کوي او جواب ورکوي، نو دا د یهودو څه باطلې ارزوګانې وي، څه ناکاره ډکوسلې وي، الله تعالی د هغې رد کوي. او هغه خلک چې هغه امیان دي هغې باندې رد کوي چې تاسو جاهلان یې ناپوه یې، نو کم از کم د دې خپل عقل نه خو کار واخلئ چې داسې ناکاره خبرې تاسو ته د علماء سو کوي. ستاسو چې کوم یهود کې علما دي، علماء سو ناکاره خلک دي، تاسو په گمراهۍ طرف باندې اړئ، نو ستاسو سر کې دماغ نشته، تاسو سوچ نه کوئ په دې باندې تاسو ولې ګمراه کیږئ. نو په دې کې د هغه یهود چې هغه امپړ دي، هغه امیان دي، د هغې هغه جهالت ذکر کوي او د هغې هغه تذکره الله تعالی په دې آیاتونو کې هغه بیانوي. نو فرمایي اولا یعلمون، د دې آیات تعلق د مخکینی آیاتونو سره دی چې کله به دا منافقین یهود د صحابو په مجلس کې کېناستل، نو هغوی ته به ویل چې موږ ستاسو ملګري یو، موږ ایمان راوړی دی. په تورات کې د نبی علیه السلام دا صفات موجود دي چې کله به خپلو ملګرو سره لړل، نو هغوی ته به وي، هغوی به ورته وي چې ګوره تاسو د صحابو په مجلس کې د نبی علیه السلام د نبوت متعلق چې په کوم تورات کې پیشنګویي دي هغه خبرې مه کوئ. د قیامت پر ورځ باندې به دی په موږ باندې بیا ګواهي کوي د الله په دربار کې. نو الله تعالی وایي چې تاسو د مخلوق نه پټوئ، نو ولې ما نه دا خبره پټه ده، ما ته پته نشته، زه د لچن په دی باندې مخکاره کوم. د وحی په ذریعې سره الله تعالی په پیغمبر علیه السلام په صحابه کرامو باندې هم د دی دا دجل ښکاره کو،
او الله تعالی وایي چې زمانه خو پټ څه شی نشته چې تاسو یې د دی نه پټوئ نو ما ته خو ښکاره یې که نه د قیامت په ورځ به ستاسو د هر څه څرګندوم ستاسو د هر څه به زه را برسېره کوم نو فرمایي اولا یعلمون آیا دی نه پوهېږي دی چې د نو دومره د جهالت نه کار اخلي ان الله چې بېشک الله تعالی یعلمو دی پوه دی ما په هغه څه باندې یسرون چې دی یې پټوي وما او په هغه څه باندې یعلنون او چې دی یې ښکاره کوي کوم شی چې دی ښکاره کوي الله په هغې باندې هم پوه دی کوم شی چې دی پټوي په هغې باندې هم پوه دی اوس دغه امیانو د امپړو یهودو تذکره بیانوي ومنهم او بعضې د دی نه بعضې د دې یهودو نه امیون امیان دي امپړ دي چې هغوی نه پوهېږي امی دا منصوب دی ته لکه څنګه چې سړی د مور نه پیدا شي مور ته وایي د مور نه پیدا شي او هغه په پړه لیکنۍ په څه باندې پوهېږي نه نو دقسې دی چې څنګه د مور نه پیدا دي نو هغسې امپړ دي یعنې پړه لیکه نه دي تعلیم یې نشته پوهېږي نه او بعضې فرمایي چې د مکې مکرمې یو نوم دی القرا نو امیین یعنی مکی والا دی به ځان به منصوب کو مکی والا چې د مکې مکرمې خادمین او دغه رنګ چې کوم نو خدمت کوونکي هغه مونږ یو ومنهم او بعضې د دی نه امیون هغه امپړ دی لا یعلمون الکتاب چې دی نه پوهېږي په کتاب باندې په تورات باندې الا امانیه مگر یو څو ډکوسلې یا یو څو باطلې ارزوګانې بس دی ته چې کوم دی نو هغه خپلو علماو یهودو په ذهن کې یو څو خبرې اچولې وې او هم دقه خبرې وې چې کومې درته ما وکړئ چې بس مونږ د انبیاء کرامو اولاد یو مونږ د الله تعالی محبوبین او خاص خلق یو د الله په اولاد کې نعوذ بالله راځو او مونږ به هرگز چې کوم نو جهنم اور نه مسه کوي ورپسې را روان دي دی به وایي چې لن تمسنا النار الا ایاما معدوده اول خو به مونږ اور مسه کوي نه او که خامخا اور مونږ ته رارسي نو هغه چې د سخي هغه عبادت هم یو څو ورځې کړی د موسی علیه السلام چې کوی تور ته لړ او زمونږ مشرانو د سخي عبادت وکړو هغه یو څو ورځې به مونږ جهنم کې سوځو یا د چا چې څومره عمر دی د هغه عمر مطابق په جهنم کې سوځي او د هغې نه وروسته بیا د جنت ته راځي انو دقه یو څو باطلې ارزوګانې عوامو له په زړه کې اچولې وي او بس په خپل عیسایت په خپل یهودیت باندې کلک شئ مه په نبي علیه السلام باندې ایمان راړئ او مه چې کوم نه بل دین قبلوئ په دې طریقه باندې هغه امیان دی په تیرو کې ساتلي او دا طریقه تقریبا اوس هم روانه ده لکه په هندوستان کې چې کوم د هغوی بامبړان دي نو هندوانې دقسې په تیارو کې ساتلي چې بس راځئ نظر او نیاز راړئ تحفې تخایف راړئ او بګوان ته په سجده باندې پرېوځئ بس بګوان پوه شه او مونږ پوه شه او بس تاسو بې فکره اوسئ دقسې په پنجاب کې چې کوم جعلي پیران دي او دغه رنګ هغه جاهل خلق دی یا په سند کې چې کوم پیرپرستي ده هغوی غټ غټ نوابان دي ځان له پیران ساتلي دي او بس چې پیر صاحب څه حکم وکړي بس پیر صاحب ورته وایي چې ستاسو د مزونو هم زه ذموار یم ستاسو د روجو د حجونو هم ذموار یم بس ما ته تحفې او نظرانې راړئ زه پوه شه او خدای پوه شه بس زه به د خدای په دربار کې ستاسو شفاعت کوم نو د دې د وجې نه دا په هر دور کې زمونږ په دې علاقو کې هم چې کوم دی نو بعضې خلک داسې تیر شوي دي چې هغوی به باقاعده چې کوم دی نو هغوی کې به پیرپرستاوي دي په خو دا پیرپرستي کمه ده خو زمونږ په علاقه باندې چې کوم دی نو لکه بعضې خلکو د سید خاندان سره به تعلق ساتو یا به میاګانو نو هغوی کې پخواني ښه خلکو بیا وروستو خلک چې کوم دی نو هغوی وي چېرې زموږ مشران سیدان دي میاګان دي ښه خلک دي هغوی به که جوارای کولې که نشې به یې کولې که تماشې به یې کولې خلکو ویې لکه وی دا میاګان دي دا سیدان دي خلکو کروانېخ تلل دومره ساده خلکو د هغوی نه به په لارو کې خلکو پردې هم نه کولې حالان کې دا خو نشته په اسلام کې انو زمونږ په دې علاقه باندې هم چې کوم دی نو بعضې خلکو چې د هغوی مشران ښه بیا وروستو نسل کې چې کوم دی نو داسې خلک رالل چې هغوی انتهایي فساد په ځمکه کې شروع کړو او دا فساد به په دې وجه باندې کو چې ځان به منسوب کو چې مونږ خو پیرزاده یو زمونږ مشران خو پیرانو زمونږ مشران چې کوم دی هغه سیدانو هغه نیکانو نو که مشران زمونږ نیکانو نو که مونږ هر څه کوو هغه مشران به مونږ خلاصوي دا زمونږ په دې علاقه باندې تیر شوي دي ستاسو په یاداشت کې دي نو نه
د الله تعالی په نس باندې چې کوم انسان خپل ژوند د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې تیری بس هغه کامیاب دی. د پیغمبر علیه السلام د اتباع نه مخالف ژوند چې کوم انسان تیری هغه ناکام دی. که هغه د پیغمبر بچی ولې نه وي؟ د نوح علیه السلام زوی ولې په اوبو کې غرق شو؟ الله تعالی ته آواز وکړه چې الله تعالی زما زوی خو هم دا د غرق کېږي، زما اهل. انو الله تعالی چې لیس من اهلک، دی ستا اهل نه دی. ستا اهل به هغه چې په تا باندې ایمان راړي او ستا په اتباع کې ژوند تیری. نو کوم انسان چې د پیغمبر علیه السلام د اتباع نه خلاف ژوند تیری، که هغه د پیر زوی دی، که هغه د هر چا زوی دی، هغه ناکام دی، هغه نقصانی دی، هغه په تباهۍ کې روان دی. هغه خو ډېر په تباهۍ کې روان دی، ځکه هغه خو د خلکو دپاره د هغوی مشران د خلکو دپاره یو نمونه ده. او کشران چې کومدنو په جوارو کې په نشو په تماشو کې لګیا دي او ځان ته نسبت چې کومدنو هغه د پیر پرستای کوي. نو په دې پنجاب کې دا څیزونه ډېر زیات دي. بس دا خلک دي او په دې پیرانو باندې ورسم دي او دا خپل لونه پیغلې لونه ولا بوزي چې تل جنای وادي نو پیر صاحب له بوزي وای چې پیر صاحب وته دوا وکي په سر ولا لاس کې دي او دوا وته وکي چې د دې دا واده خدای کامیاب کی او نظرانه تحفه ولا ورکي باقاعده زنانه ولا بیتونه ورکي لاس له ولا پلاس کې دي. الان کې دا د شریعت خلاف دي. په خپل سترګو باندې ډیر سيزونه لیدل دي. د کسي د پیر صاحب مزار به جوړ کړی وي او په مزاراتو کې وته باقاعده په سجدو باندې پراته وي. زی الته کې دیګونه اخلي ساروي لیږي بچ دلته کې د دیګ پوخ کا دلته کې د ساروي ولېږي دلته د پیسې ورکړي او پیر صاحب ته قبر ته سجده وکړه بس ستا به هر حاجت الله تعالی پوره کوي. ولی دا پیر صاحب په الله باندې زورور دی او دی چې بس د الله چې څه ته غواړي او دی د الله نه وغواړي الله به درکوي. بچ پیر صاحب ته د ور وړاندې کو پیر صاحب پوه شه او الله پوه شه. نو الله تعالی وایي چې دا باطل ارزوګانه د دماغونه وباسئ. کامیابی په دې کې نه ده. کامیابی صرف او صرف د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې ده. که ته په قبرونو ته په سجدو باندې پروت یې، که ته پیرانو له پخپو کې پروت یې، ناجایز پیرانو جعلي پیرانو له، او که ته ناجایز کارونه کې، الله تعالی وایي په دې باندې ته نه کامیابېږي. یعنی دا خو د یهودو هغه ډکوسلې وې. دا د قیامته پورې چې په دې ډکوسلو کې چې کم انسان پساو دی مبتلا دی، الله تعالی وایي د دې ډکوسلو نه راوځئ او صحیح د انسانیت او د بندګۍ ژوند اختیار کړئ. الله تعالی خو موږ نه د بندګۍ ژوند غواړي، د دلتوب ژوند خو رانه نه غواړي چې ګینې موږ به بالماضي به کوو، مونځونه به نه کوو، روژې به نه نیو، رمضان جاڼی او پټان جاڼی او بس پیر صاحب له به نظرانې تحفې وړو، بس هغه زموږ د مونځونو هم ذموار دی، زموږ د روژو هم ذموار دی، زموږ د حجونو هم ذموار دی. نه په دې چته خلاصېږي. الله تعالی به وایي چې پیر صاحب به د مخکې چې د نه پړ مخې جهنم کې پروت یې ته به ورپسې پروت یې. نو دا څیزونه په دې پنجاب کې ډېر دي. زموږ طرف ته خو دومره نشته او زموږ طرف ته الحمدلله تصوف زموږ شیخین کریمین یا د زاروبای مفتی صاحب دی په داسې انداز سره یعنی د تصوف دا سلسله چلوله ده چې د هر قسمه شرکیات او د بدعاتو نه چې کوم دا سلسله دا پاکي کړي دي. نو زموږ طرف ته چې پیران صاحبان څومره دي دا نیک خلق ته، پاک خلق ته، د سر نه در خپو پورې به چې کوم د متبع سنت وي. تاسو د پنجاب پیرانو ګورئ اتباع د سنتو پکې نشته. او هغه که تاسو ولیدل نو تاسو به اریان شئ، کلین شی به یې کړئ او دا وایي چې دی الوزي، دی وایي مازدیګر مونځ مکه کې کوي او ماښام مونځ مدینه کې وایي کوي. دا د کوم ځای نه دی مکې مدینې ته ورسېده. او زمونږ حضرات چې څومره نیکان د سر نه در خپو پورې متبع سنت، صاحب کرامت، صاحب استقامت او په شریعت باندې مکمل کلک ولاړ دین پروش نه و بلکې اسلام پسند خلکو. نو د دې د وجنه الله تعالی وایي چې تاسو د دې باطلو ارزوګان نه بهر راوځئ، د دې مزاراتو نه منې شئ. مزارات اوس هم د دنیا زنانه مزاراتو ته ځي. تاسو ورشئ د ټوډیري کې میاګل بابا قبر ته ورشئ. زه خپله ورته تلم. اوس هم زنانه لکه زموږ د علاقو زنانه چې بای په دې څیزونو باندې پوهېږي چې دا شی ښه نه دی، زموږ د علاقې خلک پوهېږي، د هغې باوجود دلته کې پراته دي. او که د پنجاب ته لړئ نو ښځې سړي د سلمې په دې مزاراتو کې پراته دي. ادا منجورانې بس هغوی پکې لګیا دي، بس څه کوي. نو الله تعالی وایي چې دا باطل ارزوګانې دا ختمې کوي، سم د بندګۍ او د انسانیت ژوند اختیار کوي. تاسو ګورئ چې تاسو سره زه څومره د خیر معامله کوم. نو فرمایي دا د عوامو ته وایي. دا عوام چې کوم په دې څیزونو کې مبتلا کېږي، هغه یې ځان د علماو نه خبروي نه او په یو غلطه لار باندې ورسم شوي دي او هغه پیرانو په غلطه لار باندې سم کړي دي. الله تعالی وایي چې تاسو د دغه غلطو خلکو نه ځان وساتئ. ومنهم او بعضې د دی نه امیون هغه امپړ دي،
لا يعلمون الكتاب چې دوی نه پیژني کتاب لره الا امانیه مگر یو څو ډکوسلې یو څو باطل ارزوګانې ان و ان هم او نه دي دی الا یظنون مگر اٹکل چلون کی دي اٹکل ګرځیدون کی دي یعنی دی ګمانونه کوي اٹکل باندې چلیږي ګمان کوي فویل للذین اوس هغه یهود چې هغه به په خپل لاس باندې یو فتوا ولیکله یو سړی براغه سرمایدار به هغه ته به پیسې ورکړي چې زه دا کار کوم زما دپاره یو فتوا شته په تورات کې نو د خپل ځان نه به د هغه دپاره د جواز فتوا ولیکله وی دا د الله حکم دی په تورات کې ذکر دی او هغه به ورته ورکړه او هغه ناجایز کار به ورته جایز کو په دې باندې به پیسې اخیستې الله تعالی د هغه یهود چې کوم علماء سو په یهودو کې د هغې تذکره دې ځای کې بیانوي نو څه وایي فویل للذین پس هلاکت د هغه کسانو دپاره هغه یهود د قیامت پورې هغه خلک چې هغه دین فروشه دي هغه د دې نه مراد دي یکتبون الکتاب چې دی لیکي کتاب لره یعنی یو فتوا به ورکړه وی دا د الله حکم دی په تورات کې ذکر دی یکتبون الکتاب چې دی لیکي کتاب لره بایدیهم په خپلو لاسونو باندې ځان نه به مسله ولیکله ثم یقولون او بیا به وي هذا من عند الله دا د طرف د الله تعالی نه دی دا حکم د الله د طرف نه دی او دا به د څه دپاره لیشترو به چې واخلي د دې په وجه باندې ثمنا قلیلا هغه پیسې لګي یعنی دی به پیسې په ډېرې اخیستې خو الله تعالی وایي چې د دین د خرڅولو د دین د غلط شایع کولو په مقابله کې که ته هر صورت دنیا تا ته میلاو شي دا لږه ده تا ته چې صحیح دین صحیح ایمان صحیح عقیده او صحیح نظریه میلاو شوه نو که دا دنیا د سرو سپینو تاله څوک ډکه درکوي د دې په مقابله کې نو دا د دې په مقابله کې کمه ده نو د دې د وجې نه الله تعالی دې ته ثمنن قلیل ووي چې تاسو دا پیسې اخلئ او صحیح دین صحیح عقیده صحیح نظریه د نه چې نن هغه اخلي او هغه نه په دې باندې خرڅېږي الله وایي دا ډېر لږ قیمت دی دا مه کوئ د دوی دپاره دوه قسمه عذاب دی یو دی په خپلو لاسونو باندې لیکل کوي او بیا الله ته منسوب کوي او بیا په هغه اسیز باندې په هغه فتوا باندې پیسې اخلي دین پروشه دي د دې په وجه باندې د عذاب دوه وجې الله تعالی بیانوي فویل لهم پس هلاکت د دوی دپاره مما د هغه څه نه کتبت ایدیهم چې لیکلي دي لاسونو د دوی وویل لهم او هلاکت د دوی دپاره مما د هغه نه یکسبون چې دوی یې کسب کوي یعنی د هغه دولت نه چې دوی یې کسب کوي بیا ورته غوږ کېدی اولا یعلمون آیا دوی نه پوهېږي ان الله چې بېشک الله تعالی یعلمو دی پوه دی ما په هغه څه باندې یسرون چې دوی یې پټوي وما او په هغه څه باندې یعلنون چې دوی یې ښکاره کوي ومنهم امیون او بعضې په دې یهودو کې هغه امیان دي لا یعلمون الکتاب چې دوی نه پوهېږي په کتاب باندې الا امانیه مگر هغه باطل ارزوګانې وانهم او ندی دی الا یظنون مگر اٹکل لګونکي دي ګمان کوونکي دي فویل للذین پس هلاکت د هغه کسانو دپاره یکتبون الکتاب بایدیهم چې دوی لیکي کتاب لره په لاسونو خپلو باندې ثم یقولون او بیا وایي دی هذا من عند الله دا د طرف د الله تعالی نه دی لیشترو به ثمنا قلیلا د دې دپاره چې واخلي دی په دې سره هغه قیمت لږ فویل لهم پس هلاکت د دوی دپاره مما کتبت ایدیهم د هغه نه چې لیکل کړي دي لاسونو د دوی یعنی په خپلو لاسونو یو فتوا لیکلې ده غلطه او الله ته منسوب کړې ده وویل لهم او تبعید د دوی دپاره مما یکسبون د هغه مال نه چې دوی کسب کړی دی په دې سره